جامعة الإمام محمد طاهر نور الله مرقده تاسو یو څو خبرې کوم دې حالاتو نه تاسو خبرې باجوړ کې او په بنیر کې او په علای کې او په نورو غریزو علاقو کې چې دا څه حالات روان دي سیلابونه دي طوفانونه دي او په سونو باندې ماشومان زنانا نارینا شهیدان شو په سیلابونو کې سب جنگونو کې او سب سیلابونو کې او مخکې د حالاتو پته نه لګي چې مخکې به حالات صحیح ما بل ورځ یو ویډیو د باجوړو کتا نو بیا ما فورن د باجوړ ملګرو سره رابطه وکړه او ما وی ځانو رسولي او دا غي چې څه مناسب خدمت کولی شي نو هغه وکړي او په دا ملګري لاړل او د خپل طاقت مطابق چې هغه څه کولی شو هغه خدمت هغه وکړه بیا په بنیر کې سیلاب راغی نو بیا ما د بنیر ناظم صاحب سره رابطه وکړه اقبال حسین مولوي صاحب سره حماد مولوي صاحب سره هغوی ته ما وویل چې تاسو څومره خدمت کولی شئ ځان رسول یو دا انساني همدردي ده د الله د رضا دپاره او د الله د خوشنودۍ دپاره زموږ جماعت سیاسي جماعت نه دی چې ګینې موږ یا ووټ غواړو یا بل شی او یا خلکو ته دا ښکاره کوو چې موږ خدمتګاران یو او رفاهي کارونه کوو دا کوو په هغې بیا اصولي کوو خو صرف یو انساني همدردي ما ډېر مخکې تاسو ته ویلي وو چې جنګ خپلې طریقې په هر دور کې یو زمانه داسې وه چې جنګ د تورې و بیا یو زمانه راغله چې جنګ د ټوپکو شو بیا یو زمانه راغله د کلاشنکوفو شو بیا د میزایلو او د بمونو د ایټم بمونو یو زمانه داسې اوس را روانه ده چې جنګ په نورو طریقو باندې دی مسلمانان د هغې نه یا ناخبره دي او یا دا دي چې یو بل ته اړم شوي دي یو د یو بدوی یو بل د بدوی یو په معمولی مسله باندې بل کافر کوي او بل اړم دی نو بل کافر کوي یو په یو طریقه د بل بی عزتی کوي او بل په بل طریقه باندې بی عزتی کوي او د خپل ترقه او د مخکیوالي سوچ نه کوي تعمیری سوچ د خلکو ختم شوی دی الا من شاء الله تخریبی سوچونه هغه د خلکو زیات شوي دي که ته یو ښه خبره وکړې او یو ښه اقدام وکړې نو په دې فیسبوکونو اوس پته لګي چې دا به هېڅوک نه وایي چې ده دا خبره ښه وکړه بلکې چې ستا دوست دي نو هغه به وایي ښې وکړه او چې ستا دشمنی او پړه کې بغض دي او حسد دي نو هغه په هغې کې هم اعتراضونه او په هغې خبره باندې تا به د هغه ښه کار نه واپس کوي زه خپلو ملګرو ته هم لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی که چا سره دې روان وي هغه د خیر کار کوي او د فایدې کار کوي نو ته ورسره ملګرتیا وکړه کلمة حق ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو حق بها نو مرسته وکړه او ملګرتیا وکړه او که نشي کولی غلی کښېنه او خلاف مکوا بیزای اعتراضون مکو بیزای شر و فساد مجوڑو نو سکلونا تقریبا واته کالا مخ کی سرد جالی قوتونو اغی مصنوعی باران کڑیو
زما خپل خیال دار والله عالم صحیح یا غلط او کېدې شي دا هغه مصنوعي بارانونه وي چې کله په باجوړ جوړ کی او کله په بنیر دا یو حملې دي شروع دي د خدای فتوم کېدې شي مصنوعیم کېدې شي والله عالم پاره په پوهه خلک پوهیږي زما علم بیا دا ځای ته نه رسي خو کېدې شي درومي نو دا یو داسې آفت دی او داسې که مصنوعي دی او که قدرتي دی والله عالم د دجال صفتونو کې هم دا راځي چې وریځې ته بوی راشه او باران ته بوی ورېږه نو دا اوس پته نه لګي چې دا قدرتي آفت دی یا مصنوعي آفت دی خدا داسې آفتونه دي چې په دې کې یو څو کارونه موږ له پکار دي یو هغه دی چې موږ په ساينسي علومو کې دوره ترقی وکړو چې دا غي جوابونه او دا غي مقابله جوړه کو دا د حکومتونو کار دی او ای باړه خپل بس کوي زمونږ د وسنه بهر شه دی موږ په خپل وس باندې پړیو او یو دویم کار دی چې زمونږ په وس کې دی او هغه تقوا او للهیت دی چې سره په زړه کې تقوا د الله نه یرا للهیت چهر قدم دی او دا سوچ کې چې دا د الله د رضا دی او کنه دا د مخلوق د خیر دی او کنه نو کله چې د الله نصرت او د الله امداد شي نو بیا که مصنوعي آفتونه نو هم کار نه کوي او قدرتي آفتونه هم بند شي نو د هر څه نه دا ضروري ده چې تقوا او للهیت دا خلک په ځان کې پیدا کی په دې زمانہ کې معصوم نشته هغه صرف انبیاء علیهم السلام ګناګار موږ ټول یو کی ګناونه د انسانانو خو الله ته توجه للهیت او تقوا دا ډېر ضروری دی ما پرونه د بنیر یو فیسبوک ډیر نه ګورم خو کله کله یو ګورم نو ما یو ویډیو مخې لراله چې څه کسان دي او د بنیر بټای کلي ته تللي دي لکه دا آفت چې راغلی دی نو په دې کې بشوڼی بټای او دا خواوشا د ګدیزو دا تحصیل د پیر بابا علاقه دا ټولې په مخه کړې ده پیر بابا غریب په کوم په خټو کې دربار لا پات کړي هغه خپل دربار نشه بچ کولې نو د باټای کلی ته کسان تللی دي او غي ګوري ونه کې څو خشاک خطره او یو کس بل आवाज ورکړ ودا د ماشوم سر دی هغه چلاړه هغه لاټو هغه دا پورا ماشوم دی په دلای کې مغفته بره دوونه په سر کې نته و ما ځان کتلې ما له بیګه خوب نه راځه چې موږ څو وګورو طریقو دا غي څنګه د سره ته امتیاز وکړو هغه دولت او پیسې چې باغی دا غي هغه وحکیم نه غوړيږي کومګه ټول ورکو نو زه خپل مارګرو ته دا یو پیغام ورکوم چې یو خو چې دا غي سره څومره امداد کولې شي نو امداد دغه سیلاب زدگانو سره وکړي په خپل لاس یې وکړي د بل په لاس یې وکړي چې څنګه یې کوي خدا غي سره امداد وکړي په ډېر لوی تکلیف دی او د یو کور شل کسا پینځه کسا هغه څوک مړ دي څوک روک دي څوک د ګټو د خاورو د لاندې دي دویم ما بیگا سوچ کو چې زموږ هم څه ذمہ داري شته د علماو او طلباو نو چې نورې څوک نشو کولای نو موږ سره دا زر یو نیم زر طلبا دي په دې کې ټول یاد بنیر دي او یاد باجوړ دي او یاد سواد دي او یاد علای دي هم دغه علاقو خلک دي
نو چې دا منګه ولیږو او دی چې څه امداد کولی شي هغه ورسره وکړي. نو ما استادانو سره صلاح نه ده کړې د نن چوټای، خو ما دا فیصله وکړه چې زه طلباو له ټولو له چوټي ورکړم او دی لاړ شي او په خپلو خپلو علاقو کې د هغه خلکو سره امداد وکړي، د لاسو خپو امداد وکړي، د ګټانو اړولو امداد وکړي، د خاورو لرو کولو امداد وکړي، د کورونو ځایونو جوړولو امداد وکړي. زما څه ملګري دي د کاروبار، هغوی به ما ورته وویل انشاءالله هغوی د خیمو بندوبست کوي او خیمې به ورله وړي، هلته به لګوي. نو زه نن تاسو له چوټي در کوم او راتلونکي جمعه نه تر بلې جمعې پورې به ستاسو چوټي، راتلونکي جمعه نه تر بلې جمعې پورې. نن د اتوار ورځ ده، نو اتوار نن تاسو له چوټي در کوم. نو پیر نهې شروع زیارت جمعه خالی، اتوار پیر نهې شروع زیارت جمعه، دا تقریبا 12 ورځې راځي. دا ستاسو چوټي ده، او چوټي داسې ده چې ورشئ او خدمت وکړئ. زه په خپله هم زما زړه غواړي، خو ساواري زه مجبورۍ هم دي، بیا هم زه ګورم کوشش کوم کېدای شي زه هم درشم، تاسو د هغې امداد وکړئ، د هغې خدمت وکړئ. د نن نه ستاسو چوټي ده، بس کتابونه سنبال کړئ او ځئ دنې عملي کوئ او د خپلو خپلو ځایونو کې د دغه خلکو خدمت وکړئ او دعا وکړئ. دا سوره چې په باجوړ کې، په بونیر کې، په حلایي کې شهیدان شوي دي، که هغه د ګولو د لاسه دي او که هغه د نورو آفتونو د لاسه دي، د سیلابونو د لاسه دي، الله د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې ورته جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي. په چا چې دا غمونه راغلي دي الله دې د هغې په زړونو باندې پټای ولګوي او الله دې هغې ته د خوشحالو اسباب پیدا کړي. چې چا کورونه روان شوي دي الله دې د هغې هغه جونګړې په محلاتو باندې بدلې کړي. چا کې د دین کمی او الله دې د هغې چې دینداري پیدا کړي او الله دې نور هم هغې دینداره او پرهیزګاره کړي. چا چې د هغې نصرت او امداد وکړه الله دې د هغې امداد وکړي او الله دې ټولو باندې خوشحالی راولي. د مسلمانانو ملکونو خصوصا د پاکستان دپاره دعا وکړئ چې الله په دې ملک کې امن او خوشحالی راولي او الله دا د مسلمانانو صحیح مرکز وګرځوي. الله په موږ صحیح او نیکان حاکمان مسلط کړي، الله موږ د ظالمانو حاکمانو نه په امان کړي او الله دا ملک د قرآن او سنت په قوانینو باندې آباد کړي. الله دې مسافر په خپل وطن کې او الله دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي او الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زموږ مشرانو ته مغفرت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.